په یو کور کې بشپږوه کسانی او مشر به وایي چې زه وضیحه کوم زه قرباني کوم بس د نورو ذمه فارغه ده لکه دا سیستم د الله بنده شروع دی ښځې سره به په خپله واته تولې کالی او خاوند به په خپلې او دا به یو پلار به مشري او یو عیسه به وکړي او وایي به چې د دې ټولو ذمې فارغه شوې نو ای مشره ټول دې څه کړل ګناهګار کړل دا یاد ساته ګوره ټول دې ګناهګار کړله د دې د وجې نه ګوره یو ښځه او خاوند دي مثال کې طور پر په کور کې څلور هلکان دي هغوی ودونه کړي یو پلار دی نو دا ټول صاحب نصاب چی کنه سه 1,80,000 روپۍ لګ به خوښه چې وسره یې کنه یا د خلص رسونی نو دا ار یو بخپل خپلی سکه ګوره یاد ساتي دا نه چې ګلداجی او مشر دادا او کشر دادا به بس وضیحه کوي وي سونی سی زمونږ ذمه فارغ شو ټول ګناهګار دي خزه بزان له وضیحه کوي سړی بزان له وضیحه کوي زوی بزان له وضیحه کوي انګور بزان له وضیحه کوي کو صاحب نصابی 1,80,000 52 تولې چاندي تقریبا 1,80,000 روپۍ راځي چې قرض وغیرہ پی نه او دغه پیسې وسري یا کاله یو توله سونه می ور سره ولګ ډېر پیسې وسره همي کنه نو یاد ساتي ګوره ځان له ځان لسی به کوي ښا تور دادا او سپین دادا باندې خبره ختميږي نه ګوره یو کنه هر یو کس په ځان له ځان بیا یې څه کوي چې په کور کې څلور کسان دي هغې ودونه کړي او د ښځې سره سونه ده او د سړي سره هم سونه شته نو ښځه به ځان لی څه کوي خاوند به ځان لی څه کوي او پلار به ځان لی څه کوي او که نه دا خو ګوره مونږ کار ډېر اسان کړی دی بس تور دادا جي بس قرباني کوي یو حصه کوي زموږ ټوله حصه فارغه شوه نه ټول ګناهګار دي ګورې ښه هغه کسان هغه ښځې چې صاحب نصابي بېله بېلې حصه به کوي بېله بېله قرباني به کوي